بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرون سبق کې مونږه وی چې د خفا په اعتبار سره څلور قسمونه دي: خفي، مشکل، مجمل، متشابه. نو خفي مونږ پرون ویلو چې خفي آیت ویل کېږي چې داغي مراد داغي مطلب دا خفي وي د داسې عارض د وجنه چې هغه عارض څنګه نه وي د څنګه نه علاوه بل څه شوی او حکم درې دار چې څه په پرې کې سکے طلب بپکې پوه شو دې باندې. او د دې لپاره مثال لکه سارق په باره کې چې کوم آیات راغله ده نو دغه د نباش په باره کې او د ترور په باره کې موږ کتل چیرل کې د معنا په زیارت سره مونږ لګي کپا په دې کې د سرقې د معنا په زیارت سره مونږ لګي کپا نقصان سره نو موږ وکتل چې پدای کې دا معنا په زیارت سره مونږ لګي په ترور کې د سارق چې کوم حکم دی په لګو او په نباش کې دا کوم نو موږ په باندې لګو صحیح را حکم په نه لګو د قطع. ویو نمبر 3 نه مشکل دی. مشکل مونږ وی چې په دې مانو کې د دې یو معنا متعین خو غنور مانو سره دغه معنا ګډوډ شي دا معنی په پته نه لګي او د دې حکم دا چې یو خو د حقیقت اعتقاد لرل چې ستیم د الله تعالی مطلب دی بیا غریبا زموږ یقین دی بیا به طلب کې او تعامل وکړي طلب بدا کې مطلب یې وګوري چې د لفظ د کم کم مانو لپاره وځي شوی دی او دلته کې کم معنی چې دا برابر راځي لکه ان چې دا لکه دا دغه مجمل له مشکل له او موږ وکړو چې دا ان د لکم کم مانو لپاره راځي نو ان به معنی من اين باندې هم راځي او ان به معنی کیف باندې هم راځي. اوس موږ وکتل چې بری فاتو عرضکم ان شئتم کې کیف ولا معنی برابر ده او من ان اين ولا معنی برابر ده لکه موږ من اين ولا معنی وکړو بیا به لواتت چې دغه د حلال والی خبره وکړي راځي پوه شو مې معنی لهذا موږ من اين ولا معنی نقلو موږ چې دا ان لګیا دا کدا ان په سبا معنی باندې او کله کله وای دا اشکال چې نه دا استعاره د وجه نه راغلی چې ناشنا غونډه کې استعاره په استعمال شي الله تعالی فرمایي قواریر من فضه چې دا ګلاسونه چې دا به د سپینو درونو ګلاسونه خو د شیشوي د سپینو درونو او سپین زر او شیشه دا یو بل متضاد شونه دي نو وای چې په خوليوالي کې وا په پړق کې په پشان د شیشي وي او په سپینوالي کې په پشان د سپینو زرو پرې باندې پوښوي پرې باندې پوښوي. نن سبق کې مجمل دی. مجمل دی ته ویل کېږي چې هر هغه کلمه هر هغه اسم چې داغه معنی ډېری معنی وي او داغه هغه مراد دغه هغه معنا دغه هغه مطلب د دې څخه ګډوډ شوی کنه چې نه په نفس عبارت سره دغه ادراک کیږي نه په او چې په نفس عبارت سره دغه ادراک نه کیږي بلکې د دې تاسو په کولې کېږي د مجمل نه د تاسو په کولې کې د سنه مجمل نه د کس نه به تاسو کولې کې لاول به تاسو کولې کې استفسار غي نه بعد به طلب کولې کې بیا وسه کولې کې تامل به کولې کې هغه پوښتنه به معنی لاول به استفسار به کولې کې بیا وسه کولې کې طلب او بیا تامل نو پرې کې درې درجه چې نن دا پاده درې درجه په سره نو دا به مقابل وي دا هغه څه په کوم کې چې درې درجه ظهور ده نو درې درجه ظهور پس کې ده په مفسر کې ده کنه نو مجمل به د مفسر او مقابل مجمل به سره مقابل وي وای د دې مثال لکه یو کس نه نو دا پلاره کې پټ شوی دی او دغه لاول د حکم اداره چې لکه پلاره کې پټ شوی دی او بل دا زمانه خلک چې نن لکه دغه شوی او ګډوډ شوی او د یو طرف ته بل طرف ته جن لاول بده دا خلکو نه بګوري کې د شي وسړی ته څه کول نه ابو جاو د شي وسړی شته بیا به طلب به وکي لاول به تاسو کې بیا به طلب وکي بیا به تعامل وکي چې او د سشته د یو کسته او دا هغه دې کنه نه پوښوي حکم سره حکم اداره چې لکه په دې حقیقت سو مراد باغې باندې یقین ساتل اعتقاد ساتل او بیا بدا کې چې توقف وکړي کې د مجمل بیان د وبکه تعبیر په توقف کې جاس وي بیا چې دا بیان کړه مجمل چې بیان کړه نه دا بیان شافعي وي یا بیان غیر شافعي وي لکه الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة تاسو مونږ کوي زکات ورکوي وسه مونږ څه دوی مونږ خو لکه ډېر کومټر شیمانی دي مونږ خو دعا ته ویلېږي چې تحریک الصلوات ته ویلېږي دلته کې صلات نه مراد څه شری نو موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیثو تاسو کو چې مونږ څه ته وي نو چې مونږ دغه طریقې ته ویلېږي دا غیر لپاره کوم لکه قیام د قاعده او رکوع دا واښوي دا بیان شافعي دی او کله کله په دا بیان چې مجمل کړي او غیر شافعي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سود چې دا حرام دی او زیاتواله چې دا حرام دی
نو دا پرې کې اجمال لاګي چې لکه څنګه من خو دا بیا کو د دې لپاره چې موږ د زیاتې پیسې ملو شي اته چې ربا چې دا حرام ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الحنطه بالحنطه والشعير بالشعير شپږ سيزونه ذکر کړل نو په دې شپږو سيزونو کې بیان سره شافعي چې په دې شپږو سيزونو کې لاس په لاس خرڅول او په نقد خرڅول او زیاتوالی باندې خرڅول ځکه زیاتوالی په دې کې سره سود ده خو د دې نه علاوه دا نور دي نو په دې کې بیان غیر شافعي ده چې په نورو کې چې نه دا سود په کم کار کوي او کم باندې راځي دیو جنا علماء کرام مختلف علتونه بیان کړی دي زموږ د احناف په نسبت باندې قدر مال نشته او د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې طعام د مطعوماتو کې سمند ده په اسمانو کې امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قوت او سره ادخار ده نو دیو نه حضرت عمر فرمایل چې پیغمبر سلام زموږ نه لاړو موږ د بیان شافعي رسول مبارک ونه کوندا بیان وکړو بیان شافعي نه ده واښوي اوس پر دوه خونه ټیټ کړو ګورو واما المجمل هر دې مجمل له مجمل څه ته ویل کېږي فمزدحمت فيه المعاني چې معنی به دي کې سوي ډېر وي ازدحام څه ته ویل کېږي ډېروالي ته غني ته چې معنی راغی سوي غني واشتبه المراد به اشتباها او داغه هغه مراد داسې ګډوډ شوی په داسې ګډوډ کېدو سره مفعول مطلق معنا ګډوډ شوی مراد درې په داسې ګډوډ کېدو سره لا یدرک بنفس العبارت چې د عبارت په ذریعه سره داغه ادراک نکېږي بلکې بس سره بهږي بل بالرجوع الى الاستفسار بلکې رجوع په کولګي استفسار سره ځان کو کول تاسو کول ثم طلب بیا په کې څه کولګي طلب او بیا په کې تأمل کولګي ازدحام المعاني وازدحام المعاني عبارة ازدحام المعاني عبارة عن اجتماعه على اللفظ جمع کېدل لډیرو معنی په لفظ باندې من غیر رجحان لاحدهما چې په دې کې یو معنی د ترجیح نه ورکړل شي کما اذا انصد باب الترجیح فی المشترک ولکه څنګه چې مشترک لفظ د ډېری معنی وي او په دې کې یو معنی د ترجیح نه ورکړل شي او دا یو معنی د ترجیح ورکول هغه دروازه بند کړل شي پوه شئ مې معنی ها لکه قرء لفظ قرء ده د حیث په معنی باندې هم راځي د تور په معنی باندې هم راځي نو ته په کې تعویل وکړي نه یو معنی ته واخلې خو چې کله دا مشترک ټکی دي وي چې په دې کې د ترجیح دا باب بند کړل شوی نو دغه ته مجمل ویل کېږي پوه شئ مې معنی نو یا خدا ازدحام المعنی دا وی چې لفظ یو او معنی ډیری وي او یو معنی ته به ترجیح نه ورشي او یا ازدحام المعنی دا مطلب دی چې لفظ یو معنی یو او لفظ ناشنا وي لفظ سوي ناشنا وي لکه الله تعالی فرمای ان الانسان خلق هلوعا انسان چې نه ده هلوع پیدا کړل چې وسعلوه چې نه دا څه ته وي نو دا اوس مجمل ده نو الله تعالی بیا په خپل باندې وضاحت کړل چې اذا مسو الشر جزوعا واذا مسو الخير منوعا تکلیف ورته ورسې جو بیا فریادونه کوي او چې دا ورته ورسې مال ورته ورکې جو بیا معنا کوي او يكون باعتبار غرابه اللفظ یا به په اعتبار د غرابت تلفظ سره لا غرابت خو تاسو پیژنئ وصف في الكلمه تزوین لري ها چې لفظ کېدل كون الكلمه غیر ظاهره المعنى یو کلمه چې هغه ظاهر المعنى یا خو ظاهر المعنى دی بیا فقط خو دی هل ویل شوی کلفظ الهلوع المذكور في قوله تعالى لك لفظ د هلوع چې دا ذکر کړل شوی دی الله تعالی په قول کې ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا فانه قبل بيانه تعالى الله تعالی بیان مخکې کان مجمل دا مجملو لم يعلم مراده اصلا د دې مراد اصلا معلوم نو فبينه بقوله تعالى الله تعالی په خپل قول سره داغه غوځات کو چې دا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا پوښوي فهو جنس فمزدحمت فيه المعاني دا جنس ته فمزدحمت فيه المعاني دا سره جنس ته جنس ته ویل کېږي چې هغه معرف او غیر معرف ټول ته شامل وي نو دا جنس ته شامل للمشترك والخفي والمشكل شامل له مشترک دا خفي دا مشکل دا لکه دا مشترک هم معنی ډیری وی کنه او دا خفي معنی ډیری وی کنه او دا مشکل معنی هم ډیری وی فخرج بقوله واشتبه المراد به اشتباها واشتبه المراد به اشتباها په دې سره چې دا ټول وتل
ولدي ودلو ځکه فإن الخفي يدرك بمجرد الطلب ځکه خفي ادراکي صرف په طلب سره د خفي ادراکي صرف په طلب سره والمشترك والمشكل بالتأمل بعد الطلب او د مشترک او د مشکل د دې معنی واضح کیږي په تأمل سره ورسره د طلب نه چې طلب او په تأمل سره بخلاف المجمل فخلاف د مجمل نه فإنه قد يحتاج إلى 3 طلبات چې دا محتاج وي څو طلبات ته نمبر 1 الاولى الاستفسار عن المجملين د مجمل نه به تاسو کې چې هلکه ستاسو څه مطلب دی ثم الطلب للاوصاف بعده او بیا بلاغین ورسې چل بګه اوصاف پر هغه بیا طلب کې ثم التامل بیا بس چل کې تامل بګه لتعین نبار تعین فهو كرجل غريب واذا چې د دې مثال په شان دا غسړی دی چې ناشنا سړی وي خرج عن وطنه دا کوم ځای نه وتلی ووقع في جمله الناس لا يوقف عليه او د ننوتای په داسې خلکو کې چې داغه باندې سو چاته معلوم نه لا يوقف عليه چې چاته خبرداري نه اصل الا باستفسار عن الانام مگر د مبارک به مخلوقاتو نه تاسو کولېږي د خلکو نه چې لکه د څه سړی تاسو کولیدل نه نه پوښښ به معنی ففي زياده خفاء على المشكله نو بدی کې د مشکل نه زیاده خفاء ده فيقابل المفسر الذي نو دا مقابل وي د هغه مفسر الذي فيه زياده ظهور على النص چې په مفسر کې د نص په اعتبار سره ظهور زیات ده نو په نص کې 3 درجه ظهور ده نو او په مجمل کې 3 درجه سره خفاء به دا به دغوي ثم لما علم المجمل بیا کړه چې مجمل معلوم شي مجمل بعد 3 طلبات ورسل 3 طلباتنا نخرج منه المتشابه دلیل متشابه وته ولي لانه لا يجوز طلب ذکر هغه طلب ته سره جائز دی نو متشابه کې وراشي طلب جائز نه دی ولا تعلم بحقيقته باي طلب كان او داغه هغه حقیقت نه معلومه لګي که هر قسمه طلب پکې توګه لکه پوښتنه به معنی आवाज نه راځي کنه پوښوي وحكمه حکم د سره اعتقاد الحقيقه فيما هو المراد چې الله تعالی د دې څه مطلب دی څنګه د الله تعالی مراد نو باغی باندې د حقیقت یقین لرل چې دا حق دی د الله تعالی طرفنا لا رغب بيقين ولري داغه نه بعد والتوقف فيه توقف بکولېږي الى ان يتبين ببيان المجمل چې دا واضح شي د مجمل په بیان سره سواء كان بيانا شافيا برابر خبره کرا بیان شافی وی یعنی مطلب د مجمل چې کوم وضاحت کړه ده نه وضاحت پورا ده او یا به وضاحت پورا نوی که بیان شافی د لپاره مثال ده صلات و زکات لکه صلات او زکات شو د الله تعالی په قول کې الله تعالی فرمایي واقیموا الصلاه واتوا الزکات فان الصلاه في اللغه الدعاء صلات په لغت کې څه ویل کېږي ولم يعلم دلته معلوم نه اي دعاء ان يرادو چې کومه دعا اراده کړل شوې ده فاستفسرنا نمنګ تاسو وکړو فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بافعاله نو پیغمبر علیه السلام دا په خپل افعال سره بیان کړل بیانا شافيا بیان شافي من اولها الى اخرها دا اول نواله د څه پوره ها بیا ثم طلبنا بیا موږ طلب وکړو چې لکه زمون سره دا هغه دی ودل بیا شي کې لیکلي دي کنه چې دا طلب او بیا تامل دا ورسره دا د مراد حاصلول لپاره نه دی بلکې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کوم بیان شافي کړی دی په دې باندې مطلب واضح دی نو دې ذکر کول د بغیر سره اړو ضرورت ونه خدای ذکر کړل چې موږ به وایو ثم طلبنا بیا موږ طلب وکړو ان هذه صلاه على اي معنى تشتمل چې دا صلات په کوم معنی باندې مشتمل ده فوجدناها شامله على القيام نو موږ مونږ دا چې دا شامل ده په سمانه په قیام باندې والقعود او په سمانه فناس باندې والركوع والسجود او په سجدو باندې والتحریمه والقراءه والتسبيحات والاذكار فلما تاملنا پس کله چې موږ تامل وکړو نو علمنا موږ د پته ولګیلا ان بعض فرض جبري موږ کې بعض کارونه چې دا سری فرض لګا قیام کې فرض دی او بعض واجب او بعض به سری واجب لګا سوره فاتحه ویل به واجب دي او بعض سنت او بعض به سری سنت لګا پیغمبر دا تسبیحات رکوع دا به سنت او بعض مستحبه او بعض به مستحب دي لکه دعا غوښتل د رچل نرستو فصار مفسرا بعد ان كان مجملا لاول مجمل او کله دا خبره اتر په کوچو وسه شو دا مفسر شو لکه پوه شوي
اواز ناراضي کنه وقد زکات معناها فی اللغه انما دا رنګ د زکات په لغت کې معنی سره بڑوتی د زیاتواله وذالک غیر مراد نو دلته دا مراد نه ده فبین النبي صلی الله علیه وسلم نبی محمد اسلام د دې وضاحت کو په خپل قول سره شهات ربع عشر اموالکم راوړی د خپل مالونو سل وختمه ایسا وقوله علیه الصلاة والسلام ليس عليك في الذهب شيء نشتره پتا باندې پسرو درو کې څه شي حتى يبلغ 20 مثقالا تر دې پورې جوړه سیاغه صدا شلو مثقال دا شل مثقال نو ونی میته جوړیږي وليس عليك في الفزه شيء نشته پتا باندې په فزه کې پاس پینو درو کې څه شي حتى يبلغ 100 درهم تر دې پورې جوړه سیږي صدا 200 درهم د 52 تولو دا وهكذا في باب السوائم ودارنګ په باب د سوائم کې دادي باب سوائم څه ته ویلېږي چې کال اکثره حساب بس کې اوسېږي د کلی په ورشوګانو کې ثم طلبنا الاسباب دل لګي دی چې موږ بیا طلب وکړو او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وضاحت کوو طلب ته به ضرورت شته نه ثم طلبنا بیا موږ طلب وکړو الاسباب الشروط اسباب او شروط تا ولا اوصاف والعلل اوصاف وعلل تا فعلمنا المتفت ولګیدا ان ملک النساب عله چې ملک نصاب د نصاب مالک کېدل د علت ته وحولان الحول شرط او حولان حول چې نه سره شرط ته وهكذا القياس او دا رنګ د نور شنو ته په باندې سکا قياس کا او لم يكن البيان شافيا یا بعد وضاحت کم کړي کنه مجمل بیان کړي وضاحت کړي نه وضاحت په غیر شافي وي كالربا في قوله تعالى وحرم الربا لقال الله تعالى فرمائے احل الله البيع وحرم الربا نو بدی کې اجمال لګي چې الله تعالی بيع حلال کړی او سود حرام کړی نو دا بيع هم د زیات والی د پاره کیږي او دا ربا هم د سره پاره کیږي نه څه مطلب دی نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې استفسار وکړو تاسو نو وکړه چې سبا د مطلبي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فانه مجمل دا مجمل بینه النبي صلی الله علیه وسلم بقوله الحنطه بالحنطه غنم د سبب بدلګه خرڅوي بيعوتي مکه مقدر بګي الشعير بالشعير او وربشبه والتمر بالتمر او کجور د کجور په بدلګي والملح بالملح او مالګه د مالګه په مقابله کې والذهب بالذهب سپین سره د سپین والفضه بالفضه مثلا بمثل برابر سرابر يدن بيدين لاس بلاس والفضل ربا الهغه پوښتنه مې باندې ها بیا نو پدې کو د پدې شپږو کې بیان شافعي دی و دین علاوه بنور کې بیان غیر شافعي ثم طلبنا الاوصاف بیا موږ طلب کو د اوصاف لاجل هذا التحريم چې پدې کې د حرمت په شپږو سيزونو کې د صد وجه نه راغله ده پدې کې د حرمت د شپږو سيزونو کې صد وجه نه راغله حتى يعلم ترتيب چې معلوم شي حال ما بقي سوى الاشياء السته د دې شپږو سيزونو علاوه د نور سيزونو هغه حالت فعلل بعضهم نو بعضو پکې تعلیل کړل بالقدر والجنس په قدر او پس سره په جنس سره دا چا اعناف چا کړل و بعضهم بالطعم والثمنيه او بعضو پکې کړل په طعم سره په سمیت سره دا چا کړل امام شافعي رحمه الله و بعضهم بالاقتياد والادخار او بعد فهمو د دریم په دغه سره امام مالک رحمه الله علیه چې قوت ته او سره ادخار قوت یعنی کوم چې د خوراک څه نه او ذخیره کوي وفرع كل واحد منهم تفريعا على حسب تعليله او هر یو د خپل تعلیل مطابق جنن مسائل په باندې متفرع کړی دي وبالجمله واخلاص خبره ده چې لم يكن البيان شافعيا دا بیان شافعي نه ده که بیان شافعي نو هغه کوي خپل علتونه نرو بصل وخرج من حيز الاجمال الى حيز الاشكال او دا اجمال له هو تو چرته لاړو اشكال دلاړو ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه فرمایل خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن نوته ولم يبين لنا ابواب الربا امنګ د وضاحت شافعي ونکو د ابواب الربا هكذا قالوا وادار علماء کرام ویل نو زه په کسانه ما وانا شوي کنه دا بل بس وای ما واړو